په ریاض کې یو دوه ایجنټان نور دي چې زما رشتہ دارو لای ویزه کړې ده او اوس راغلي دي او دوه میاشتې وشوې، اوس ولې تاسو اقامه نه ورکوئ؟ او څه ورته وایي؟ ته به وایې چې هغه خو ماشومان دی، خو نه پوهېږي، د نظام نه دی خبر، نه وي راغلي دي. او ایجنټ ورته وایي چې د 3 میاشتو پورې اقامه نه راوځي، دا د سعودي عرب قانون دی. ماشومان دي که نه، خو نه پوهېږي. او د 3 میاشتو نه پس به بیا ستا تنزل کېږي. نو زه تا ته وایم چې دا واښه خو به تا هغه ماشومانو ته ورچې، هغو نه پوهېږي. نو مونږ خو الحمدلله د سعودي عرب د قانون د نظام نه خبر یو. زه دا ته دا وایم چې زر تر زره د دې هلکانو چې طالب په زرګونو ریاله دي اخیستي دي، زر تر زره د دیو د اقامې ورکو، دا ټولو ایجنټانو ته وایم چې بیا مونږ په دې باندې مجبوره شو چې بیا ستاسو تصویران دلته په سوشل میډیا باندې لګو، خلکو ته مښیو چې دا هغه ظالمان دي، دا هغه ظالمان دي. په پاکستان خلکو لوټ کو او دوی دلته راغلي دي، دوی دا مسافر یې لوټ کړه. نو دی خلکو له دی مسافرو له دا اقامې زر تر زره ورکوي او دا خلک لوبوي. ما دا مونږ د نظام نه مونږ به انشاءالله خلکو زه به خبروم ټول مسافر چې څه نظام دی، څه قانون دی. نو 3 میاشتو کې دنه دی مسافرو له دا کم کسان چې راوستي دي تا دا ټولو ایجنټانو ته دا دیو د اقامې جوړې کو، اقامې ورکه، ځکه چې تا ته په زرګونو ریاله دي اخیستي دي. او تاسو ته هم یاران دوستانو کوم چې نوي راغلي دي چې ایجنټانو دله په 3 میاشتو کې دنه اقامه در نه کړه او بیا یې درته د تنزل ووایي چې اوس تنزل وکړه بل کفیل ته، نو 1 ریال به ولې بیا نه ورکوئ، ځکه چې ستا اتفاق دغه سره په دې باندې شوی و چې په دې ته چې به کم کفیل د کم کفیل په ویزه باندې رالې، نو د هغې اقامه به زه در کوم. نو چې ته بیا بل چا ته تنزل اړې، نو د اقامې د نمبر د راوستو ځان له پیسې شوي، د تنزل 2000 ریال ځان له شوي، 1500 روپۍ د